بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو اوریدونکو او کتونکو دوستانو السلام علیکم. نن سبا د ملا درد ډیر عام دی، که ماشوم وي، که جینۍ وي، که هلک وي، که بوډا وي او که زنانه وي، هر اووم اتم کس خامخا د ملا د درد شکایت کوي. نن زه تاسو ته د هومیوپیتک یو داسې دوایي ښیم د کم په استعمال سره چې ستاسو د ملا د درد شکایت مستقل طور باندې ټیک کیدی شي، خو که دا علامات په تاسو کې موجود وي. د ملا د درد مریضان چې کله زموږ کلینیک ته راشي، نو بعضې مریضان وایي چې ډاکټر صاحب په ملا باندې مې داسې درد دی، زه ویم کنه چې ملا مې بالکل ماته شوه یا ماتیږي، نه ټیټېدی شم، نه رکو کولی شم. د رکو کولو او د ټیټېدو سره مې د ملا درد ډیر زیاتیږي، برداشت کولی نه شم. او کله چې ناست یم او پاڅېږم نو پاڅېدی نه شم، د پاڅېدو سره مې د ملا درد زیاتیږي، نه څه حرکت کولی شم. که خوځم راخوځم یا څه خدمت کوم یا څه کاروبار کوم نو د ملا درد مې زیاتیږي. او کله چې ناست یم نو په ناسته چې کله زه تلاوت کوم یا موبایل ګورم یا سټډي کوم نو هم د ملا درد مې زیاتیږي. خو چې کله زه بالکل سیده ناست یم، ملا مې سیده نیولي، نو بیا څه نه څه سکون راته محسوسیږي. نو که چېرته داسې علامات په تاسو کې موجود وي نو دې دپاره د هومیوپیتک یوه بهترینه دوایي ده چیلوډونیم. چیلوډونیم 200 پوټنسۍ کې 5 قطرې په یو چمچ اوبو کې تاسو سهار استعمال کوئ، 5 قطرې په یو چمچ اوبو کې تاسو ماښام استعمال کوئ. دا دوایي د یوې هفتې دپاره استعمال کوئ. د دې سره به انشاءالله ستاسو د ملا درد مستقل طور باندې ښه شي، خو که دا علامات په تاسو کې موجود وي. تھینک یو جی. السلام علیکم. د خپل صحت خیال ساتئ.